الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين سورة حجر شروع ابتدا کی منگویل و سورت کی عظمت قرآن کریم دے تخویفات تی پکی دلائل پا توحید باندی دی ناولنی آیات کے دا قرآن کریم عظمت ذکر کو دا قیامت حال دا دے خلقو داغی تذکرہ و تخویفات داغی دا پیغمبر سرا دا دے خلقو رویہ و اللہ رب العزت وی دا قرآن کریم ما نازل کر لے اسے بے حفاظت کوم سمرا انبیاء علیہم السلام چراغلی ناغی پورے مذاق کرے شوے دے خلقو مختلف قسم سوالونا و تپوسونا کر لی آخری انجام داغی اس دے آیاتونو کے دلائل پا توحید باندې پیش کئی اللہ وی اسمان کے غڑ غڑ ستوری دی اسمان کے بروجون دی دا ما پیدا کر لی ستاسو دا پارا دا اسمان میں دلا ڈولی کر لے دے آسمان حفاظت میں کر لے شیطانان دی آغا دا انسانانو پر روحانی غذا کی رخنا چول غواړي مخ کے شیطانان بخطل دا ملائکو خبری بے اوری دے او بیا با راتلت دلتا کی او دے ساحرانو جادوگرو ترویتیانو پالگرو تبے خبری پا وگونو کیا چولی سبو سرا آغی دروغی اوزے کڑی و سبو سرا بیا دی اوزے کڑو دا خبری بے خلقو تکولی نو خلقو یقین براغے چیاو دا خورشتیا ہوئی کلچے دیبا یو خبر اکڑا و آغبا بل ورز رشتیا شوا دوی آغا دروغ تبے نه قتل بلکہ آغا یوے خبر تبے قتل چی گورا دا پلان کے خبر رشتہ شوا دا شیطانان ویشتو پبارک مختلف اقوال علماء ذکر کر لی سو گوئی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش سرا شیطانان بنشیو بعضی ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل رسالت میلاو شو نو دا شیطانان برا خطل بنشو ورپسې د شهاب مبین او شهاب ثاقب وغیرہ خبر راضی داغینو خو معلومیږي دا بعضی روایتو کې راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں کولاو فزادا یوستور ازغا نو تپوسی کو دا بتاسو سوے جاہلیت په دور کې مطلب دا چې دا کار و محکم کېدو
بعضې علماو دا لیکلي چې مخکې به هم کېده خو مخکې به لږ و او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت شو نو بیا بالکل بند شو بیا اس شیطان یو شیطان هم بر نشو تلی مخکې به تلو بعضې به وویشتی شو بعضې به لاړل خبرې به یې واورېدې را بغلل نو صحابو کې چا ورته وی چې دا به مونږه دا ګڼله د جاهلیت په دور کې چې تا څوک غټ سړی یا مري یا څوک غټ سړی پیدا کیږي دا د هغه د وجې نه دا کیږي دا خو د خلکو ذهن کې بعضې خبرې دا بعضې کم چې دا پاسپورس دي شهاب دي هغه چې ته کله د یو مقبره کېږي دا زاړه اډوکي په دې کې دغه پاسپورس پکې هغه والوځي اور واخلي هغه کې آتشي ماده ده هغه بر ولاړ شي کله برنا دغه شهاب ثاقب چې دی نو دا را اوسغلي نو خلک وایي دا بلا راغله وي خلکو به دا وایي دا بلا ده قسمه قسم خبرې د جهالت د دور خلق کوي قرآن کریم دا وایي چې دغه شیطان دا د خلکو عقیده خرابوي زی هغه خبرې به اورېدې او راتله وه دلته کې د شیطانات د عاملانو ته دغه ساحرانو ته جادوګرانو ته دې ته په وګونو کې اچول او هغې به هغه خبرې بیا کولې نو د خلکو یقین به پرې راغی چې او دا خو رښتیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه پالکتونکو باره کې د هغې عاملانو د دغه جادوګرانو وغیره باره کې وایي څوک چې وله لاړ او د هغې خبرې واورېدې او د هغې تصدیق یې وکړو نو یو خبره دا کوي چې څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي بله دا وایي چې د انکار وکړو د هغه څه نه چې کوم ما راوړلی یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم څه راوړلی د هغې نه د انکار وکړو نو هغې نه چې سړی انکار کوي خو سړی بل طرف ته رسي نو دا د هغه شیطانی اثرات دي شیطان سړی په اس کې نه پریدي مختلف حربی دي داغه مختلف جالونه دي داغه پس طریقې باندې خلک گمراه کوي نو الله رب العزت وی وحافظنا من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین بیا ورپسې د ځمکې د پیدایش د هغې د راښکودو د غوړولو په هغې باندې د غرونو د ایښودو په دې کې د ګیاګانو د ونو د بوټو د راخېجولو وغیره د هغې خبرې دي دارنګې هر څه چې د الله ما سره خزاني دي او بل دا چې الله رب العزت هواګانې د الله په اختیار کې دا هواګانې راولیږي نو دا وریځې راپورته کی هغه وریځې یوځای کی وریځې درنې نو یوځای نه بل ځای ته ویسي او هلته کې الله وایي موږ باران راوورو دغه اوبو الله وایي زه خزانه کوم زه سټور کوم تاسو دا اوبو سټور کولی نه شئ که په یو ټانکۍ کې یو سړی اوبو سټور کی لږ وخت وروستو یو څو ورځې پې تېرې شي اوبو خرابې شي څښا شي بدبو پکې پیدا شي اوبو شنې شي قسمه قسم تبدیلیانې په هغې کې راشي او الله رب العزت چې سټور کړلی دغه کوهی دی د دې نه څومره زمانه کېږي موږ ته دا اوبه راخېجو دې کې خرابوالی نه راځي دا الله سټور کړلی زموږ بره ټانکۍ کې چې کېښودی شي دا موږ سټور کوو
لاندې کوه هغه الله رب العزت په اختیار کې دی. نو دا ټانکۍ هغه څښا کېږي او د کوهې هغه نه څښا کېږي. یو سړی ته څښا شونه واچي جدا خبره وي. دارنګې الله رب العزت وایي ژوندي کول او مړه کول دا زما کار دی. دارنګې دا دنیا دا یو وخت پورې دا به چلیږي، نمبر په نمبر باندې خلق پې ځي راځي. آخر کې الله وایي د دې حقدار زیم، د دې اصل مالک زیم، دا به ما ته پاتې کېږي، تاسو به ټول ځئ. خلک لګیا دي نن جګړې کې د دغې ځمکې په وجه باندې، د دغې مال و دولت په وجه باندې، د دغې ځمکې په سر باندې. الله وایي د دې حقدار د دې اصل مالک خو زیم، تاسو ولې په دې باندې جګړه کوئ؟ نن خدا ستا سره ده، ته خو د دې کله یو سړی ناغه اجاره ګری، کله یو سړی ناغه برخې خوري، کله یو سړی ناغه ذمہداری، او نو ته پکې ذمہداری کوه، ځان له پکې کاره، ځان له خورا. کله سړی ورته وایي دا ذمہداری به کې دا په اجاره باندې کوه، نو څوک په هغې باندې قبضې نه کوي. او دا الله مال الله ته پاتې کېدونکی دی. نو ځان پې ولې دومره خرابوئ؟ خپل وروڼه، خپل قام قبیلې والا دا پې ولې بې عزته کوئ؟ او د دقې لکوډې ځمکه ده، یو څو پوټه ده، او د دغې پوټونو په لحاظ سره سړی راپاسي، په بل رور باندې ګزارو کی، په بل رور باندې ډزو کی. نو نه د یو شي نه د بل شي. چا چې ډز کړلی نو که هغه سړی چا باندې چې ډز شوی دی نو هغه مړ شي، جدا غم نه شوه. لیکن چې کوم ژوندی پاتې شو نو د ده شوه سو نه، د دم نه کېږي. دی ته بیا راتلی هم نه شي، دی خو بیا لاړ، دی خو لاړ مفرور شوی. بیا الله رب العزت ویو زما خبره منئ، عمل کوئ، ما ته هر څه معلوم دي. لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین. ادا څه چې دنیا کې کوئ نو آخر کې قیامت را روان دی، د هغې حساب کتاب به کېږي. ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین. یقیناً ګرځولې موږ په اسمان کې غټ غټ ستوري، یا اسمان کې ګرځولې موږ بروجونه. بروجونه دي منزلونه دي. کله په دې کتابونو کې ښکاري، کله دا میزان دی، دا عقرب دی، دا دلو، دا سنبوله ده وغیرہ وغیرہ. مخکې وی دا 12 بروج دي، بعضې پکې وس راغلي هغوی نه دې نه زیات دي. دغه الله مقرر کړي، دغه منزلونه دي. د نور منزل دی، د سپومۍ منزل دی. مخکې موږ یو ځای کې ویلو د نور منزلونه دي هغه زیات دي، او د سپومۍ منزلونه دي نو هغه 28 دي. د نور هغه چې هغه 260 دي. دی وجه نه هغه کافر چې و نو هغه 280 بوتان ایښودي وو، د هرې ورځې جدا بوت و د هغې. ولقد جعلنا فی السماء بروجا. یقینا ګرځولي موږ په اسمان کې منزلونه د ستورو، سپومۍ وغیرہ دپاره. وزیناها، او یا بروجا غټ غټ ستوري. وزیناها للناظرین، او ښایسته کړلی موږ د اسمان لره دپاره د کتونکو. ګورې ورته د ورځې که ګورې نو څومره ښایسته دی، که د شپې ګورې او موسم بالکل صفایي نو څنګه ښایسته ښکاري، ستوري پکې ښکاري. وحافظنا من کل شیطان الرجیم. حفاظت کړلی موږ د دې اسمان د هر شیطان رټلی شوی نه. الا من استرق السما، لیکن هغه چا چې غوږ څیرنه وکړه، فاتبعه شهاب مبین، نو ورپسې شي په هغه پسې شغله بلیدونکي. دغه ستوری اوس غلي، هغه شیطانان ټول کڼ کپر کی. والارض مددناها، او ځمکه موږ غوړول د دې له والقینا فیها رواسیه، او ایښودي موږ په دې کې درانه درانه غرونه. بل ځای کې وایي لئلا تمید بکم، د پاره دی چې دا ځمکه تاسو باندې ونه خوځي.
الله درانه درانه غرونه پی خودی دي والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها اور اخی جولی منگا پدے کے پدے اسمک کے یا پدے غرونو کے من کل شی موزون دا ہر قسم من کل شی دا ہر شی وزنینا وزنی شیزونه پکی دي من کل شی موزون دا هر یو شی په اندازه باندې هر یو شی موږ په اندازه باندې پدې کې راخي جوړل پدې کې आवाज دانه چې دغه بوټي دی پکې ونی دی پکې نه پدې مګه کې نور ډیر شی سونه دي معدنیات دی پکې پدې کې لال او جواهرات دی پکې پدې کې دغه مختلف کانی پکې دي مختلف قسم داتونه پکې دي وجعلنا لكم فيها معايش وغرزول لمغ استاو د پارا پدې کې ذریعہ د گزران طریقه د گزران وملستم لو برازقین او اغس چالم چې نه تاسو هغه له رزق ورکون کی ته چې رزق ورکې په ظاهر کې نو ته یو څو سيزونو لورکې نور مخلوقات خو ډېر ګڼ دي بعضی وی اتل سر اقوام دي نه چې اتل سر اقوام دي نه ته څومره لورکې یو خو انسان دی نور پسې دغه زنده سر دغه زناور دي کوم چې ستا کور کې اوسي دغه دین او دله ظاهري سبب ته نور دا کم چې داسې دي چې داغه ظاهري سبب نشتی ناغي له رزق څوک ور کوي دی وی دا غوا دا د رزق زور کوم دا اولاد دی د رزق زور کوم دا زما کور کې خزه دا بچی دي د رزق زور کوم د دې رازق زیم وي باندې بګی دا وي نه دا خو اسی ظاهری سبب دی الله ور کوي لیکن ستا په لاس درکړو دا ورکه بچی دی د رزق ور کوم کې الله دی لیکن الله ولا ذریعہ اسباب جوړلو مور ولا جوړ کړه د مور په سینه کې ولا پي پیدا کړه نور ورکون کې الله دی اصلي رازق الله دی دا اسباب دی بازي لیکن د دې یو څو سيزون یو څو کسان نه یو څو زنده سرونه علاوه دغه حیواناتونه علاوه چې څومره ګوره هغه له رزق څوک ور کوي داغه اس سبب نشتی رستو راضی سورۃ عنکبوت کې راضی الله یو ګور دیتا سورۃ نال کې مرাজি سمرا سیند سر دی هغه ګرځي سار لاړ شي ماخام راضی اغه له رزق څوک ور کوي وملستم لو برازقین او هغه څوک چې نه تاسو هغه له رزق ور کوون کی وای من شین الا عندنا خزائن نشته هیڅ یو شی مگر زموږ سره دی خزانه داغي کم سيزونه چې داغي خزانه الله ما سره دی وما ننزله الا بقدر معلوم او را نازلو مونږ دی لرا نه ورکو مونږ دی لرا الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه باندې ک باران دی نو باران هم په اندازه معلومه باندې ک پسونه دی دا په اندازه معلوم الله ته معلوم دی مونږ ته نه معلوم سو د حساب کتاب لګون کې نشتی باران حساب ولګی چې دا څومره باران وشو دانګه څومره فصل او څومره غنم وشو څومره جوار وشو څومره نور سيزونه وشو څومره شل تعالان بشي استقاله په دې موسم کې څومره مړې شي څومره خوبانې شي څومره لچې شي دي د دې اندازې سره الله تعالی بل چا د نشتی الا بقدر معلوم الله سره د هر شي خزاني دي او حدیث کې راتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ټول انسانان دا په یو میدان کې راجم شي او د خپل مرزي مطابق د خپل خوخه مطابق بعضی خلک خپل یو داغه تمنا یو ارزوئی یو خوخه زمای دا شوی دا دی وی پار خار کې زما یو بنگلوي د هر قسم گاډو نه زما یو گاډه وي دومره پزرګاو جری بده زما زما کوي په دومره زما سره غواګانی او میخي وي دومره زما سره نوکران وي دا بعض خلک وي دومره هر څه زما سره وي
نو دغه د خپل مرزي مطابق او د خپل خواهش مطابق یو سړی هر یو سړی وغواړي او هر یو سړی لا هر انسان لا الله داغه د خواهش مطابق ورکی دا هر یو سړی خوشاله شي بس ما بس شي ته ضرورت نشته ښه بس چې الله راکړه بس دا ټول پوره شو هیڅ شي ته نور ضرورت نشته دا ټول انسانان دغه سه په هر سبانه ماړه شو الله وې سما پر خزانو کې سره برابر کمه نه دی راغله ښا دومره کمه نه راغله لکه څنګه چې دریاب کې ستن کته کې واقع کې راچوته کې پای کې اوپر راشي دومره نقصان پکې نه دی راغله دومره کمه نه دی راغله پکې ښا وای من شین الا عندنا خزائنه نشته هیڅ یو شی مگر زموږ سره د خزانه داغي وما ننزل الا بقدر معلوم نرا نازل ومنغا غیلرا نه پیدا کوم غیلرا مگر په انداز معلومه وارسل الرياح لواقها اور علیګل منغا هواګانی لواقع او چتون کی دي درنو درنو وریذل را فانزلنا من السماء ایمان نراور ول منغا د اسمان نو بو وبدي لګي وبدي مان سو وبدي فاسقیناکم اسکو منغا د تاسو باندې وما انتم لو بخازنین نه تاسو دل خزانه کون کی د دې خزانه کون کی استور کون کی تاسو نه سمرا وبو الله را ولولې کدا جی ویلې وې چالکا دا وبو می په کال کې به یو پیر باران کوم او دغه باران چې اوشي نه بزان یو کال د پاره استور کوي هر سړی بزان استور کوي بیا وبو نه ملاویږي ښا سمرا بګران وا اچا استور کولای نشوي مشکلات بو الله وینا الله باران کوي وخت په وخت باندې کوي الله سندونه جاری کړلی چینه جاری کړلی کوهو کې اوبو راوستلی مختلفو طریقو باندې الله رب العزت دا اوبو د خلکو ترسي په دنیا کې په ځمکه باندې چې ګوره ټول ځمکه چې ګوره نو دې کې چې څومره لمده ده هغه د وچې نه زیاته ده ولې د اوبو ضرورت زیات دی کنه الله وی اوبو باندې مې هر شی ژوند پیدا پاتې کړل هر شی ته د اوبو ضرورت ده حیوانات تی چرین پرین نباتات تی دې ټول ته د اوبو ضرورت ده ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإنا لنحن نحيي ونميت ويقين من خامخا ژوند کون کیو پیدا کون کیو و نومیت او مړ کون کیو الله وای مرګ او ژوند زما پلاس کی ده و نحن الوارثون من یو آخری حقداران من یو آخری مالکان وارث وای سړی لاړ مړ شو بل مالک شو الله وی آخری وارث آخری مالک زیم بل څوک نشتی ولقد علمنا المستقدمين منكم یقینا پیجنو منګه مخکې کیدون کې تاسو نه ولقد علمنا المستاخرين او یقینا پیجنو منګه رستو کیدون کې مخکینی خلق منګه پیجنو رستو کې رستو پات کیدون کې منګه پیجنو څوک مخکې کیږي څوک رستو کیږي مخکې کیدون کې رستو کیدون کې یو هغه خلق دي چې مخکې پیدا شوی دي مړ شوی دي یو هغه رستو هغه خلق دي چې هغه وس پیدا کیږي او بیا به مړ کیږي الله وینا ما ته معلوم دي مخکې رستونی علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستاخرين دارنګه مستقدمین هغه دي چې هغه نیک عمل طرف ته مخکې کیږي نیک اعمال کوونکي دي مستاخرین هغه دي چې هغه نیک اعمال نه په شاکیدون کې دي بد اعمال کوي الله دا ډول پیژنم دارنګه عالمنا المستقدمین بعضی وی مخکینی امتونه او مستاخرین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امت دا ټول پیژنم مخکینی رستونی دارنګه بعضی خلق دي چې هغه په جهاد کې مخکې کېدون کې دي او بعضی رستو کېدون کې دي څوک مخکې تلون کې دي څوک رستو تلون کې دي تختیدون کې دي بعضی صف د
د جهاد کې بعضې فسب د مانځه کې چې ګوره الله وایي مخکې کېدونکي زه پیژنم، اولني سب کې څوک ولاړو، رستنی سب کې څوک ولاړو هغه زه پیژنم، مخکې څوک راغلی و مونځ یې ټول رسولی و تکبیر اولا کې شریک شوی و الله ما ته معلوم دي، او هغه خلک چې هغه رستو کېږي رکعتونه دي شوي دي، چا نه مونځ شوی دی، مونځ دې شوی دی، رکعتونه دې شوي دي، الله ما ته معلوم دي. لقد علمنا المستاخرین، نیک عملونو ته مخکې کېدونکي او رستو کېدونکي الله یې زه پیژنم. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقینا ستا رب خامخا رب جمع کوي به د خلکو لره، یقینا الله د حکمت والا پوها، الله به دا ټول را جمع کوي، قیامت ورځ را روانه ده. یحشرهم، الله به دا ټول را جمع کوي، ستا رب به را جمع کوي، قیامت کېږي به بیا به دا خلک مړه شوي دي، څومره چې مړه شوي دي، څومره چې را پیدا کېږي او مړه کېږي به قیامت پورې، دا ټول به الله رب العزت بیا را پورته کړي، حشر به قائم کی. الله حکمت والا دی، پوه دی، څه دپاره کوي، الله حکمت والا دی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، یقینا ګرځولې موږ په اسمان کې غټ غټ ستوري، وزیناها للناظرین، ډولې کړلې موږ دې لره د پاره د کتونکو، وحافظنا من کل شیطان الرجیم، او حفاظت کړلې موږ د دې د هر شیطان رټلی شوی نه، الا من استرق السما، لیکن چا چې وخت سره نه وکړه، فاتبعه شهاب مبین، ورپسې شي په هغه پسې شغله بلیدونکي، شغله ښکاره. والارض مددناها، او ځمکه غوړوله موږ دې لره، والقینا فیها رواسي، او ښودې دي موږ په دې باندې درانه درانه غرونه، وانبتنا فیها من کل شیء موزون، او راخېجولې موږ په دې کې هر شی وزني، هر شی په اندازه، وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولې موږ ستاسو دپاره په دې کې ذریعه د ګذران، ومن لستم له برازقین، او هغه څوک چې نه تاسو هغې لره رزق ورکوونکي. وإن من شیء الا عندنا خزائنه، نشته هیڅ یو شی مګر زموږ سره دي خزانې د هغې، وما ننزله الا بقدر معلوم، او نه راکوزو موږ هغې لره دې ځمکې ته مګر په یو اندازه معلومه باندې. وارسلنا الریاح لواقحا، رالیږلې موږ هواګانې چوچتونکي درنو درنو، وریځو لره، فانزلنا من السماء ماء، نو راورولې موږ د اسمان نه صوبو، فاسقیناکموه، نو موږ سکولې دا په تاسو باندې، وما انتم له بخازنین، او هغه چې نه تاسو د هغې خزانه کوونکي، داسې اوبه دي چې تاسو د هغې خزانه کوونکي نه یې. وإنا لنحن نحیي ونمیت، یقینا موږ خامخا ژوندي کول کوو، مړه کول کوو، ونحن الوارثون، او موږ یو آخري حقداران مالکان. ولقد علمنا المستقدمین منکم، یقینا پیژنو موږ مخکې کېدونکي ستاسو نه نیک اعمالو ته، ولقد علمنا المستاخرین، یقینا پیژنو موږ چې رستو کېږي د نیکو اعمالو نه. وإن ربک هو یحشرهم، یقینا ستا رب هغه به را جمع کوي د خلکو لره، راپورته کوي به د خلکو لره، انه حکیم علیم، یقینا الله د حکمت والا پوه. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. نور من اغفر لي والله اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. So